د ځوانانو تر لښکر را روان دی سکندر، 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 یو پښتون او یو سنگر را روان دی سکندر، را روان دی سکندر، را روان دی سکندر، را روان دی. د افغان ټي وي پروګرام نظر او نظری سره زیم ستاسو قربا سید ګوهر علي شاه دې ټیم موږ په شرپو کې موجود یو او دا پروګرام په یو نوې انداز کې د روډ شو په شکل کې تاسو ته نن موږ په سکرین باندې دا کوو. د حیات خان شرپو چې کوم د قومي وطن پارټۍ سربراو یو قوم پرست شخصیت او دین مخکې چې کوم دی هغه په خپل ګورنمنت کې هغه نه صرف گورنر پاتې شوی دی بلکې د دین علاوه چې کوم د پښتنو چې کوم کلتور د هغه حل زلو د پاره د نه صرف دغه کړی دی. موږ سره د ټیم موجود دی په پندال کې تاسو ګورئ چې په پندال کې نه صرف خلک لګیا دی جوک در جوک په د حیات خان شرپو 15 وختمي کلیزي کې نه صرف جوک در جوک شرکت کوي بلکې د کې نه صرف د سکیورټي چې کوم سخت حالات یا به موږ تاسو ته خایو په جلسه کې تاسو کتای شي چې په پندال کې زیات خلک موجود دي نو موږ سره اوسئ او د صوبایي قائدینو او د مرکزی قائدینو سره به هم موږ خبرې کوو. موږ سره اوسئ. د ځوانانو تر لښکر را روان دی سکندر، 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 یو پښتون. د قومي وطن پارټۍ سربراه حیات محمد خان شرپو شهید چې کوم دا 15 وختمه کلیزا په شرپو کې مناویږي. د ټیم زه د 400 علاقې تنګي په شرپو کې موجود یو. موږ سره د ټیم کې د سکیورټي انچارج مفتی افتخار صاحب موجود دی. راځي چې دای سره یو مارکو کو چې د سکیورټي حواله سره څه تنظیمات دي. افتخار صاحب د سکیورټي حواله سره څه تنظیمات دي؟ مونږ جنن دا 45 برچی دا شهید ملت حیات محمد خان شرپو صاحب مونږ د ګراوند کې دنه زمونږه سلو ټیم لګیا دي. یو وی آی پی په گیټ باندې یو ټیم دی، یو وی آی پی په گیټ باندې یو ټیم دی، یو په عوامي گیټ باندې یو ټیم دی، یو زمونږه پنډال کې دنه یو ټیم دی چې هغه خلک کېنئ څوک ریسیو کوي هغې راځي په کرسو باندې کېنئ. انشاءالله زمونږه دا برشیانې هر کال برشي کېږي او هر کال زمونږه داسې سکیورټي دا نظام رواني. ما نه مخکې په روش کالې زموږ بل انچارج و هغې په هغې کې څه کالې زما د 400 جنرال سیکرټري ما دا شی ما ته حواله شوی دی دا سټیج او دا ټوله پنډال ټوله. نو انشاءالله کوشش به دا وکړو چې زموږ راتلونکي کوم میلمانه دي چې هغوی ته څه تکلیف نه وي هغوی ته څه مشکلات نه وي او انشاءالله دا برچي به هم د وروستو کال نه به انشاءالله دا برچي به زمونږ دې نه زیاته کامیابه برشي انشاءالله که خیر. افتخار صاحب په پنډال کې څونه کرسۍ لګېدلي دي څونه میلمانو ځای دی څونه د عوامو ځای دی؟ عوامو ته تقریبا 15-20 هزار کرسۍ لګېدلي دي. سایډونه هم ورته خالي دې دپاره پرېښي دي چې دا بعضې خلک چې راشي نو کرسو ته چې نشي رسېدی نو سایډونو باندې ودرېږي مخامخ چې کومې کرسۍ دي دا وي آی پي دپاره دي بره سټیج دپاره پریس والو دپاره دي لیډیز دپاره دي او سټیج د باندې چې کوم دی هغه زموږ راتلونکي میلمانه زموږ رهبر جناب آفتاب احمد خان شرپو صاحب او نور د پارټو چې باندې کوم میلمانه راځي هغوی به په سټیج باندې کښېني. زمونږ په حیات خان شرپو حوالې سره چې کوم دلته 15 وختمه کلیزه کېږي د هغې دپاره خلک جوک در جوک د مختلفو ضلعونو را روان دي بلکې د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعونه را روان دي او وروستو تاسو قدم شئ چې پنډال سجاو شوی دی. د پنډال د سکیورټي حوالې سره پولیس هم سخت انتظامات کړي دي او ګیر چاپیره چې کوم دي کنډتار هم تاو کړی دی چې د دې حوالې سره چې کوم د سکیورټي انتظامات دي هغه ډي پي او عرفان الله صاحب دلته کې دغه کړي دي. راځئ موږ سره اوسئ نور میلمنو سره هم ملاویږو د کلیزي حوالې سره به د پارټۍ چې کوم ورکران دي کوم قائدین دي هغوی سره به هم خبرې کوو. موږ سره اوسئ. د
د ځوانانو تر لښکر را روان دی سکندر را روان دی سکندر را روان دی سکندر را روان دی سکندر را روان. جی ناظرین د پروګرام نظر او نظری روډ شو کې موږ سره د ټیم سکندر خان موجود دی. سکندر خان شیرپو د حیات خان شیرپو شهید 45مه کلیزه چې کوم دل منځل کیږي په شیرپو کې موږ سره سکندر خان شیرپو موجود دی. د سره خبرې کوو چې د حیات خان شیرپو حواله سره د دې س رائے. بسم الله الرحمن الرحیم. جی شهید حیات محمد خان شیرپو یو عوامي لیډر او هغه چې کله د سیاست میدان ته ووتلو نو هغه وخت کې دلته کې دوه غټ ګوندونو موجود وو، ډېر غټ غټ لیډران موجود وو. په هغې حالاتو کې ځان له ځای جوړول دا یو ډېر لوی خبره وه. خو هغه د هغه وخت کوم روایتي سیاست چې و هغه یو لحاظ سره د هغې خلاف وروتلو او هغه روایتي سیاست مات کړو او عوامي سیاست له فروغ ورکړو. هغې حوالې سره ډېر لږ وخت کې د خلکو په زړونو کې ځان له یو ډېر لوی مقام جوړ کړی او نن که تاسو وګورئ 45 کاله پس هم خلک هغوی همغه شانتې یاد ساتي. دا موږ لپاره یو لوی دغه دی چې موږ نه د سازش په تحت خو هغه په بدن خو واګېشتلی شو، خو د هغه سوچ، د هغه فکر، د هغه نظریه چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو په شکل کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د سپایانو په شکل کې ژوندی ده او دا به د ای پورې وي چې د هغه میشن موږ څوک پورې سرته نه رسولی. د حیات خان شیرپو حواله سره چې کوم د غریب عوامو ته، د متوسط طبقې ته، یتیمانانو ته دوی ته فایده رسولو دپاره څه ټرسټ قیام شوی دی یا په کوم مد کې د حیات شیرپو چې کوم دغه دی هغه ته سکون ملوي؟ مونږ په دغه حوالې سره یو شیرپو فاونډیشن چې دی هغه موجود دی او هغې نه مونږ مختلف دغه کې دغه کوو او سره مونږ خصوصا فلاحي کارونه هم کوو او سره د سیاسي تربیت د ځوانانو خاص کر دغه باندې مونږ توجه ورکړې ده. مونږ د 22 فروری نه یو نوې دغه هم شروع کوو لګیو د وطن کور په نوم باندې یو بحث مباحثې یو دغه شروع کوو چې هغې کې ځوانان به موږ راغواړو او مختلف سیاسي ټاپکس باندې به هغوی له پوهه به هم ورکوو او ډسکشن به هم کوو. نو دا هم یو سلسله موږ شروع کوو لګیو او دې ذریعې سره موږ دا غواړو چې د هغه کم سوچ یو هغه د خلکو ته ورسوو او دا کم د دې وخت ضرورت دی چې ځوانان راشي او یو خپل یو کردار ادا کړي د پښتنو په مسلو حل کولو کې چې هغې کې له موږ ځوانان تیار کو او هغوی خپل کردار ادا کولی شي. دا سره و سکندر خان شیرپو سابق سینیر منسٹر او د قومي وطن پارټۍ رهنما. دی سره موږ چې کوم دی وایي چې د حیات خان شیرپو حوالې سره چې کوم دی د هغه ټرسټ موجود دی او هغه د غریبو عوامو سره مدد کوي. موږ سره اوسئ نوي ملمنو سره او سره د قایدینو سره به مزید خبرې کوو. موږ سره اوسئ. د ځوانانو تر لښکر را روان دی سکندر را روان دی سکندر را روان دی سکندر. جی دا حیات خان شیرپو 45مه کلیزه په زور شور سره روانه ده. پنډال چې کوم دی هغه سجاو شو. په بنډال کې چې کوم د خلکو راتګ دی هغه ډیر زیات شو. تاسو کتای شئ دې ټیم سره د مزدور کسان پارټۍ مرکزی چیرمین افضل شاه خاموش سے موجود دی. راځئ دی سره یو مرکه کوو چې د حیات خان شیرپو په زندګۍ باندې د روشنۍ واچوي. ډیره مننه. نن د حیات محمد خان شیرپو 45مه کلیزه ده. پښتانه چیرې هم خپل اتلان چې د هغې دپاره دغه شان شخصیتونو د خپل ژوند صحیح صبر کړي نه هېروي. ځکه موږ نن ګورو چې پنډال کې د نیم نه زیات ډک دی. ابتدا د لا خلک را روان دی ورته. د دې صرف دو وجې دي. یو وجه دا ده چې کوم خلک په ژوند باندې د خپل ځان د اسایشو دپاره د خپل ځان د عیاشو دپاره هلې ځلې کوي نو هغوی بیا د مرګ نه پس داسې نه یادېږي. کم خلک چې په خپل ژوند باندې خپل ډېر اسایشونه د غریب ولس د پاره ختم کی نو هغوی بیا د مرګ نه پس هم دغه شانتې یادېږي. موږ دا امید لرو چې نن په پښتونخوا کې
خاص کر پښتنو ته کم مسایل دي د آیات خان د وفات کېدو نه پس د شهید کېدو نه پس هغه جو کې تون دي لا نو د هغې د جماعت نه هم دا امید لرو او د ټولو پښتنو مشرانو نه هم دا امید لرو چې بېلابېلې لارې سیاست کې خو کېدی شي خو کوم چې د پښتون کاز آیات محمد خان شیرپاو شهید د پوره کېدو یو ارمانو هغه لا پوره نه دی نو نن ضرورت د دې خبرې دی چې ټول د پښتنو مشران د پښتنو کاز دپاره یو پلیټ فارم ته راټول شي او زما په خیال سره دغه شانتي نه بغیر د داسې کولو نه بغیر که موږ ځان له دوکانونه ساز کو نو د پښتنو د بیمارۍ د حل چې کوم دی د هغې به پکې دوایي موږ ته پیدا نه کړلی شي نو موږ له پکار دي چې د بیمارۍ تشخیص وکړو او د تشخیص نه پس دې ته نه ګورو چې بیمار د چا په علاج باندې ټیک شو د بیمار د روغېدو کوششونه وکړو نو زه دا تمه لرم چې نن د قومي وطن پارټۍ مشران به د ټولو پښتنو د راټولولو دپاره یو خاص غږ وکړي چې په هغې باندې د هر جماعت د هرې پارټۍ مشران راټول شي او دا ستونزې ختم کړي زه د پاکستان مزدور کسان پارټۍ د طرفه آیات محمد خان شیرپاو ته د هغه د غریب دوستۍ د هغه د ملنسارۍ او د هغه د غریب پرورۍ او د هغه د یو خاص مشن دپاره د جدوجهد چې هغه د سوشلیزم په نوم باندې کوم سیاست کړی زه تمه لرم چې د هغه ملګري به هم په هغه نوم باندې راپاسېږي او د هغه دا نیمګړی کاس دا نیمګړی ارمان پوره کېدو کوشش به وکړي ډېره مننه یقینا موږ سره افضل شاه خاموش چې کوم دی د خپل خیالاتو اظهار وکړو دا پنډال چې کوم دی په دې کې به ډېر سیاسي قایدین چې کوم د قومي وطن پارټۍ چې کوم چیرمین د آفتاب احمد خان شیرپاو سره سره صوبایي او مرکزي قایدین چې کوم دی په دې کې به ګډون کوي او دا جلسه چې کومه ده نو دا به د جلسې په شکل کې حیات محمد خان شهید ته به یو خراج تحسین یو خراج تحسین به پیش کوي د ځوانانو سر لښکر را روان دی سکندر 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 جی ناظرینو د حیات خان شیرپاو 45مه کلیزه کې د ټیم موجود یم مونږ سره د ابټاباد نه پاکستان د قومي وطن پارټۍ چې کوم مرکزي قایدینو سره سره د ابټاباد ضلع نم د قومي وطن پارټۍ چې کوم جنرل سیکرټري دی هغه مونږ سره احمد نواز جدون صاحب موجود دی راځئ چې دوی سره یو مرکه وکړو احمد صاحب کہاں سے آپ آئے ہیں پارٹی میں آپ کی کیا حیثیت ہے حیات خان شیرپاو کے حوالے سے آپ مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں جی میں ایبٹ آباد سے آیا ہوں اور کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ یہاں پہ آج ہزارے سے آئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حیات محمد خان شیرپاو جو ہے وہ ایک فلسفے کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے ایک فکر کا نام ہے اور وہ سوچ اور وہ فکر اور فلسفہ جو انہوں نے دیا تھا وہ آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے آج بھی حیات محمد خان شیرپاو جو ہیں وہ سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بزدل دشمن عناصر نے وہ کارروائی کی تھی کہ شاید یہ باب یہاں پہ بند ہو جائے تو آج آپ یہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت ایک حیات محمد خان شیرپاو تھا آج ایک بچہ اس صوبے کا جو ہے وہ حیات محمد خان شیرپاو ہے شکریہ جی بڑی بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس جلسے میں شرکت کر کے نہ صرف اغوان ٹی وی کے جو دیکھنے والے عوام ہیں ان کو ایک میسیج دیا اس وقت میرے ساتھ سردار احمد نواز صاحب ایبٹ آباد سے موجود ہے آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ حیات محمد خان شیرپاو کی زندگی پر وہ کچھ روشنی ڈالے جی احمد نواز صاحب جی میرا نام سردار احمد نواز ہے اور میں قومی وطن پارٹی کا مرکزی وائس چیئرمین ہوں اور میں اسپیشلی یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے کراچی سے آیا ہوں حیات محمد خان شیرپاو بنیادی طور پہ ایک نظریے ایک فکر اور ایک فلسفے کا نام تھا اور حیات محمد خان شیرپاو انتہائی نڈر اور دلیر لیڈر تھے اور حیات محمد خان شیرپاو نے پختون قوم کے حقوق کی جنگ بڑی دلیری اور بڑی بہادری سے لڑی ہے اور حیات محمد خان شیرپاو نے بنیادی طور پہ جو ڈرائنگ روم کی پولیٹکس تھی جو محلوں کے اندر بیٹھ کے پولیٹکس ہوتی تھی اس پولیٹکس کو ایک عام غریب آدمی اور ایک مزدور اور ایک کسان کی دہلیز پر لے کے آئے اور انہوں نے پبلک کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کی کہ بنیادی طور پہ جمہوریت کے اندر جو طاقت کا معمہ ہے وہ عام عوام ہے اور تمام جتنی بھی پاورز ہیں
उनका रुख जो है वो आम आवाम की तरफ होना चाहिए और उन्हीं को ही इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों को चुने जो उनकी किस्मत के फ़ैसले करें। मुसरा जी सरदार अहमद नवाज मौजूद और अहमद नवाज जद्दून एबटाबाद में मौजूद का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन दाई तासु खबर वारे हयात खान शेरपो शहीद 15 कलीजा मंजिले की शेरपो के मुंसरव से नमिल मनोसरा वबे हाजिर दद्वानानु सर लखकर रा रवान दे सिकंदर 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 यो पुख्तुनो यो संगर रा रवान दे सिकंदर जी नाज़रीनो हयात खान शेरपो 15 कलीजा के मौजूदी मुंसरा दा सूबाई कायदुनु सरसरा दा सिंध कराची ना रागली मिलमाना हम मौजूद दी मुसरा यो मिलमा मौजूद दे राज़ई दई सरा यो मारिका सर नाम बताइए। नईम अशरफ दुरानी मेरा नाम है जी। सिंध से मैं वाइस चेयरमैन हूँ कौमी वतन पार्टी का। रोशनी डाले के हयात खान शेरपो की ज़िंदगी के और आप इस यहाँ पर जो आए हैं तो वो किस मकसद के तहत आप आए? हयात खान शेरपो एक अजीम लीडर थे और आज तक कौम उनको नहीं भूल सकी और उनकी खिदमत जो पाकिस्तान के हवाले से या इस कौम के हवाले से हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं और हयात खान शेरपो जैसा लीडर शायद दोबारा सदियों में ना पैदा हों। पख्तून कौम के वो रहनुमा थे और पाकिस्तान के भी बड़े आला रहनुमा थे। उन्होंने अपनी बहुत मुख्तसर ज़िंदगी में इस मुल्क के लिए बहुत ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि जो नाकाबिले फरामोश हैं। तो ये हमारे लिए हयात खान का जो आज का दिन जो हम बरसी मनाते हैं, हमारा दिल जो है वो बड़ा इस दिन हम बड़े गमज़दा होते हैं क्योंकि एक अजीम लीडर हमारे दरमियान जो है वो आज मौजूद नहीं है। लेकिन शहीद तो ज़िंदा होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो शहीद की मौत जो है वो कौम की हयात है। जी शहीद की बहुत कौम की हयात है। मुनसरो सही नूर मिल मानोसरा हम मिलावी गु आओ द कायदीन सरसरा सुबाई बल्कि द खवातीन विंग चिकम जनाना तक की मेरमंदी मौजूदी आई सरा बहुम खबर को मुनसरो सही दद्वानानु सर लखकर रा रवान दे सिकंदर 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 यो पुख्तुनो यो संगर। जी दे टाइम्स शेरपो के द हयात मोहम्मद खान शेरपो 15 कलीजा के द प्रोग्राम के मौजूदियम दे टाइम मुसरा द खवातीन विंग स मेरमन हम मौजूद दी राज़ई चे दई सरा हम खबरों को मुसरा दे टाइम के मौजूदा साबिका MPA नसरीन खटक चिकम द सोशल मीडिया चिकम द हम मशरदा नसरीन खटक से दारा तो वो जी चे द हयात मोहम्मद खान शेरपो पर ज़िंदगी बाने चिकमा 15 कलीजा की तासु पक्कम नज़र गो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात खान शेरपो वाला दा 45वां कलीजा दा और तासो गो रही चे द खल्को नज़र के आगा जोश आगा मीना और आगा अकीदत आज जका चे आ यो डेर कम उम्र के शहीद शो जी और दागा मिशन चे वो आ ओ सम कौमी वतन पार्टी द आफ्ताब खान शेरपो और सिकंदर खान पर थ्रू जारी और सारी दे जी आगे बस सादा यो मिशन वो जी ते गरीब आवाम वाला खिदमत और बेइंसाफ़ी चे उन रशी जी नो मुंग पागे शी बांधे मख पवड़ांदे खपल मिशन कहू जी दा मुसरा नसरीन खटक देते मुसरा द कौमी वतन पार्टी द इस्लामाबाद यो मेरमना हम मौजूद दा मैडम अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। अल्लाह का मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नाम बताएं अपना और पार्टी में आपकी क्या हैसियत है, कहाँ से आई है और हयात मोहम्मद खान शेरपो की ज़िंदगी के हवाले से आप क्या जानते हैं? मेरा नाम तस्नीम महमूद है और इस्लामाबाद वुमेन विंग की सदर हूँ मैं और इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि बहुत सारी खूबियाँ हैं इनमें और हयात मोहम्मद ख़ान में बहुत सारी खूबियाँ थी। फिर मैं शेरपो साहब इनके साथ मैं पिछले 11 साल से हूँ और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। इन जैसा लीडर मैंने पूरे पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं देखा।
और बहुत अच्छे इंसान है और इन्हीं की वजह से हम लोग हैं। आज कौन सी उनकी कितनी जो है वो बरसी मनाई जा रही है? आज उनकी 45। कितने लोगों के साथ यहाँ पर आई है? हमारे पूरे लोग इस्लामाबाद और पिंडी से, हम जितने भी हम ओहदेदारान हैं वो सब आए हैं। दाम सर जी नसरीन साहिबा नूरो मलगुर सर हम खबर कहू मुन सरव सही दद्वानानु सर लखकर रा रवान दे सिकंदर 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 यो पुख्तुनो यो संगर रा रवान दे सिकंदर 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 रा रवान दे सिकंदर। जी मीना वालो दे टिम्स शरपो के मौजूदिम दायात मोहम्मद खान 15 कलीजा मनावी मंजिल कीगी और पदी पंडाल के चिकम दे द डेर लिर लिरना ददई कारकुनान ददई चिकम वखुगदुन को खलक दी अगा पदी रवान दी और दलता के चिकम दे गडुन कई दे टे मुसरा द कौमी वतन पार्टी सूबाई जनरल सेक्रेटरी चिकम दे हाशम बाबर से मौजूद दे राज़ई दई सरम समारे ककऊ चे द हयात खान शरपो हवाले सरा जी हाशम बाबर से द हयात खान शरपो हवाले सरा अस्तासुस द हयात खान शरपो हवाले सर खुबजदा खबर होगमा चिदा न सिर्फ द जमहूरियत शहीद दे ज़िक्र चे आगा ज़माना के पड़ुम्बी जल पाकिस्तान पीपल पार्टी के हयात शरपो वो और बोटो सर रागलियो न आगा दास हो गणे चे आगा द जमहूरियत शुरुआत एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी बड़ा खबर बदा कोम चे हयात शेरपा पर हकीकत के द अवाम शहीद दे चे आगा अवाम सड़े हो डेमोक्रेटिक हो द खपुल आगा खल को शहीद दे चे चाह द पारा आगा द खपुल उम्र से कम दे आगा स्पारले हो अब आगा जमंग सूबा दा और दागेना अलावा द हयात शहीद सर जमा ताल्लुक दहा ज़माने रासे हो जैसे यो जूनियर स्टूडेंट हो और दे सीनियर स्टूडेंट हो और जमंग द कॉलेज द रिवायात मुताबिक सीनियर स्टूडेंट बदे उदा से हो चागा बद चंद यो सो लसो दो लसो शुरू जूनियर स्टूडेंटानो यो दगाओ मुशरो और दागी हर किस्म का मुश्किलात द पार में एडमिनिस्ट्रेशन सर खबर आतरम कोला अगर द वकील हैसियत मुकम्मल जो दौराने माने को जब अगर ट्यूटोरियल ग्रुप की तरह शामिल हुआ और द अगर ज़माने ने चवाखले तर गवर्नर पूरे अगर यो लिबास चूले दे अगर मलेशिया खड़े जामे मडम पागी के शो माँ टोल उम्र के माँ दे लिबास न बगैर अगर बल लिबास के न दे ली दे हाँ आगे अलावा जमुंगा द महकमे यो मसला वा चे फौज ता हवाला शवे वा हालांकि जमुंगा महकमा चे कमदा आगा द महकमा दिफा द फौजी जमको मसला वा और जमुंगा आगे के मसाइल पैदा शवे हो आगे के दाना आजिज़ी वा चीज़ वाला पागज़ रोड रेफरेंस वाला गमा ज़ीज़ार सारा पखपन बोटो साहब ला बोतलम अब अगर कार से कम दे अगर ज़मीन के हक के फैसला के बोटो साहब मनना जी मनना डेरा मेहरबानी स्तासु पर प्रोग्राम के मुझ सराव से नूर सुबाई का इदुनो और कारकुनानो सराव बहुम खबर कई मुझ सराव से दद्वानानु सर लखकर रा रवान दे सिकंदर 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 यो पुख्तुनो यो संगर रा रवान दे सिकंदर। जी द प्रोग्राम नज़र और नजरी की रोड शो के दे टाइम से शरपो के मौजूदीम द हयात मोहम्मद खान शहीद शरपो 15 कलीजा मंजिल कीगी और दे टाइम पर शरपो की ओडीर और जलसे आम दे टाइम मुसरा द कौमी वतन पार्टी मरकजी चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शरपो मौजूद दे राज़ई चिदई सरे मारे कऊ और द हयात खान शहीद शरपो पर जिंदगी पर हक लबाने दईना उसो तपसुनो द हयात मोहम्मद खान शरपो चिकम हवाले सर दागी पर खिदमत द नन
مونږ د حیات محمد خان شیرپو شهید 15 کلیزه مناوو او نن ماغه شانته جوش و خروش ته نیمه صدی وشوه او جوش و خروش ماغه شانته خلک هغوی ته عقیدت خراج عقیدت پیش کړي د دې بنیادی وجه دا ده چې د هغه خدمات لږ وختو په ځوانۍ کې لاړم په لږ وخت کې هغه چې څه وکړل هغه 72 کلونو دا 15 کاله وشو نور هم داسې 15 کاله تېر شي خو د هغه دا خدمات په خلک یادوي مونږ هغه نه مشعل راخلو هغه سوچ د هغه افکار چې دي هغه به مونږ همدغه شانتې کلي په کلي هر ځای ته رسو او دا زمونږ فریضه ده او انشاءالله تعالی په دې کې به مونږ کمی نه راولو د هغه سره زمونږ عهد دی او انشاءالله تعالی همدغه شانتې به مونږ د هغه افکار مخکې بوځو. د دې جلسې په توسط سره د عوامو ته څه میسج دی په دې نن کلیزه؟ زه یو خو مشکور یم د عوامو چې څنګه جوش و خروش سره راغله کم جذبې سره راغله کم عقیدت سره راغله نو زه د هغوی مشکور یم او د هغوی وطاعت سره ټول پښتون قوم چې هغوی مونږ سره په دې کې ډېره ستانه کړې ده زه شکریا ادا کوم او دا زمونږ د ټولو عهد دی چې د حیات محمد خان شیرپو چې کومه مینه د غریب قوم سره وه نوجوانانو سره وه انشاءالله تعالی همدغه شانتې به مونږ د جذبې سره دا مخ په وړاندې بوځو. دا حیات محمد خان شیرپو حواله سره د 15 کلیزه کې د قومي وطن پارټۍ د آفتاب شیرپو تاسو خبرې ووري چې هغه د قوم د پاره یو ډېر مشالراو او د هغه د 15 کلیزه چې کوم دا نن ډېر په احترام او په عقیدت سره په شیرپو کې مناويږي او موږ سره اوسئ نور خلکو سره خبرې وکړو او جلسه به هم تاسو ته ښایي. د ځوانانو تر لښکر را روان دی سکندر 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 یو پښتون او یو سنگر را روان دی سکندر را روان د ټیمو سره پروګرام کې موجود دی افتخار خان جاړه د سابق ناظم پاتې شوی دی د سره به خبرې کوو چې د حیات محمد خان شهید شیرپو حواله سره د سکیورټي تنظیم هم د سره دی نو د په حق لا به موږ نه تاسو کوو. جی افتخار صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني جی نن د جناب حیات محمد خان شیرپو شهید برسی ده او په هغې لحاظ سره چې کوم دی نو لکه نن 45 برسی ده او هغه چې کوم ده نو هغې چې څنګه کال په کال باندې جی د دې تعداد او د خلکو دا مینه چې کوم دی نو دا مونږ وینو او دا جی ټیم په ټیم باندې زیاتیږي نو د دې نه د دې خلکو د دې دغه نه مونږ ته دا اندازه ده چې لکه ټیم په ټیم باندې د دا مینه او دغه د خلکو په زړونو کې چې کوم دی نو زیاتیږي او دغه په حیات محمد خان شیرپو د خلکو په زړونو کې جمع دی باقي چې کم دی نو د دلته چې څومره ورکران دي هغوی چې کم دی نو د یوې میاشتې نه زیات ټیم وشو چې هغوی په دې جلسه کې او په دې برسۍ په پروګرام کې چې کم دی نو ښه مکمل تعاون وکړو او هغوی چې کم دی نو ښه کوشش وکړو او د هغې نه بعد چې کم دی نو دا جلسه چې کم دی نو کامیابه شوه په دې کامیابۍ شاته چې کم دی نو د قومي وطن پارټۍ د ورکرانو او د هغوی ټولو لاس دی او د هغوی محبت دی باقي دلته چې کومه د سکیورټي انتظامات دي هغه هم جی بالکل ډېر ټیک ټاک وو مونږ سره ټول پولیس والا یا څومره چې نورې محکمې دي هغوی ټولو ډېر تعاون وکړو نو په دې دغه لحاظ سره زه چې کوم دی نو د ټولو سرکاري د پولیس یا د دې نورو څومره ایجنسۍ دي د هغوی ټولو شکریه هم ادا کوم او د دې ټولو ورکرانو هم جی شکریه ادا کوم. ډېره مننه. د ځوانانو تر لښکر را روان دی سکندر 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 یو پښتون او یو سنگر را روان دی سکندر را روان دی سکندر. د چارسدی په علاقې تنگی شیرپو کې د حیات محمد خان شهید شیرپو 15 کلیزه چې کوم دا هغه ډیر عقیدت او احترام سره چې کوم دی هغه په جلسې په شکل کې تمناو شو د کې نه صرف صوبایي قائدین بلکې مرکزی چیرمن آفتاب احمد خان هم شرکت وکړو او ناظرینو تاسو کته چې موږ نه صرف مرکزی چیرمن نوالا ته چې کوم کارګونان دي او چې کوم د نورو صوبونم خلک د حیات خان شیرپو چې کوم کلیزه وا په هغه کې د شرکت کولو د پر راغلی
راغلی نه صرف هغه سره خبرو شوي بلکې د هغه په ژوندۍ باندې روشنايي واچول شو د پروګرام نوی ملما سره بیا حاضرېږو د خپل قربت اجازه ورکړي د خدای په د ځوانانو تر لخر را روان دی سکندر 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 یو پښتون او یو سنگر را روان دی سکندر را روان دی سکندر را روان